اوس بعضې خلق ځان ته مسلمانان وای او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان ځان ته وای، خو بیا هم د اختر په دې بهترین ورځ باندې د غیر مسلمو په شان شکل او صورت او لباس جوړی، ګیره اخورئ، حالانکه ګیره د یو موټي نه کمول یا خریل د یهودیانو، عیسایانو، مجوسیانو، هجړاګانو کار دی، او ورسره د شریعت خلاف د غیر مسلمو په شان لباس واغوندي، د خره لکې یعنی ټای په مارۍ کې راځوړنده کړي، حالانکه ټای د عیسایانو مذهبي نښه ده. نو آیا داسې کس به په کومه خوله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کېدو دعوه کوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم سره د هغوی په مخصوصو اعمالو کې مشابهت وکړو نو دی به د همهغه خلقو په ډله کې شمارېږي، ځکه د هغوی په شکل او صورت جوړولو سره د هغوی ډله زیاته کړه. لہذا مسلمان ته پکار دی چې د اختر په ورځ د شریعت موافق د نیکانو خلقو په شان لباس واغوندي او د هغوی شکل او صورت جوړ کړي، نو الله جل جلاله به د دې مشابهت په وجه مونږ باندې هم رحم او کرم فرمایي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې لیکلی دي چې علامه طیبی رحمت الله علیه یو ډیر عجیب او بهترین واقعه را نقل کړې ده. هغه دا ده چې الله جل جلاله فرعون او د هغه ټول لښکر غرق، خو هغه کس غرق نکو چې هغه به استهزاءً د حضرت موسی علیه السلام پیښې کولې. دې کس به د حضرت موسی علیه السلام په شان لباس واچول، د فرعون او د قوم د وړاندې به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کولې، یعنی استهزاءً به د حضرت موسی علیه السلام په شان خبرې او د مبارک ادا کوله، چې په دې سره به فرعون او د قوم خندل. حضرت موسی علیه السلام الله جل جلاله ته په عاجزۍ سره درخواست وکړو، یا ربی هذا کان یؤذی اکثر من بقیة آل فرعون، ای ربا دې کس خو ماته د فرعون او د خاندان نه زیات ضرر را ورسول، نو دا دې څنګه غرق نه کړ؟ الله جل جلاله ورته وفرمایل ما اغرقناه فانه كان لابسا مثل لباسك والحبيب لا يعذب من كان على صورة الحبيب. ما دا زکه غرق نکو چې دستا پشان لباس اغوسته او حبیب هغه چاته عذاب نه ورکوي چې هغه د محبوب په شکل باندې وي. سبحان الله. ما ورته وای زکه عذاب ورنک، ما زکه غرق نک چې موسی علیه السلام دستا پشان لباس اچولیو. د دې واقعې ذکر کولو نه رستو علامه طیبی رحمت الله علیه لیکلی دي چې انسان ته وګوره چا چې ځان د اهل حق حضرت موسی علیه السلام سره د استهزاء په تور مشابه کړو نو دته ظاهرا د عذاب نه نجات میلاو شو، او کله دا ظاهری نجات د معنوي نجات سبب ګرځي. پستا دا کس مبارک څه خیال دی چې هغه د شرافت او تعظیم په وجه ځان د انبیای کرام علیهم السلام اولیاء سره مشابه کړي، او د مقصد د ظاهری مشابهت نه د دې تعظیم وي. آیات تب بدی مشابهت په وجه الله جل جلاله تا ته مغفرت نه کوي. آیا په دې باندې به الله جل جلاله خپل رحم او کرم نه کوي؟ خامخا به کوي. والله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کامله او اکمله تابعداري را په نصیب کی. بعضې نوجوانان داسې وي چې د اختر نه وړاندې 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې د دې خپل سر او د ګیرې نه داسې یو شکل جوړ کی چې هغه د یهودیانو د عیسایانو د مجوسیانو په شکل باندې وي. قسم په خدای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سنتو کې چې څومره خوند دی نو دا په بل شي کې نشته. څومره علماء کرام حقانی علما حق پرست علما او دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صادق محبین متبعین او تابعین هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه سنت باندې فخر کوي، ویاړ ته کوي چې ربی کریم استا لاک لاک شکر دی چې مونږ ته د نبی کریم علیه السلام مبارک د تابعداري کولو توفیق را په نصیب کړی دی. فقیره کې مخاندې الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کم لباسو هغې کې مخاندې چې کم کار نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک کړی وي هغه کې به ولې خوند نه وي. نو بعضې نوجوانان داسې وي چې د خپلې ګیرې نه او د خپل سر نه یو بل قسم له شی جوړ کړي چې هغه باندې د ځان ښایسته ښکاري، حالانکې که یو ناظر او کتونکی ورته وګوري نو ډېر بد ښکاري. نو ځان د نبی کریم علیه السلام مبارک په سنتو باندې ښایسته کوي، ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه افعال او اقوال باندې ځان ښایسته کوي. که تاسو د ژوند په طریقه باندې نه پوهیږئ د نبی کریم علیه السلام مبارک ژوند مطالعه کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اقوال افعال اعمال د خپلو استادانو نه د خپلو امامانو نه او د خپلو شیوخ او د علماو نه زده کړئ چې د نبی کریم علیه السلام مبارک به څنګه لباس، د نبی کریم علیه السلام مبارک به څنګه عملو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کم عمل خوښېده. په دې باندې انسان ښایسته ښکارېږي. او که ته وایې چې زه د انګریز په دې شکل او صورت باندې ښایسته ښکارېږم، نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې په دنیا کې د چا سره محبت اختیار کړ په ورځ د قیامت کې به همهغه ډله کې دا شمارېږي. نو یو سړی چې په ورځ د قیامت کې د عیسایانو د مجوسیانو د یهودو د نصاراو په ډله کې را پاسېږي، دا څومره د بدبختۍ خبره ده، د بدبختۍ مقام دی چې یو سړی د نبی کریم علیه السلام مبارک د انبیا علیهم السلام په صف کې او دغه رنګې د اولیاء کرامو په صف کې د نیکانو د متقیانو د صالحینو په صف کې را پاسېږي، دا څومره د فخر او د ویاړ خبره ده. اخرت